بسم الله الرحمن الرحيم والسابع رد السلام بيده أو لسانه والثامن ذكر الفائدة ولم يسقط الترتيب شپږ مفسدات د منځ مخ کې بیان شو و ما غشیز چې مونږ په ماتيږي نو هغه د سلام جواب ورکول دي یو انسان په منځ باندې ولاړی څوک په سلام واچي کله ورته په خله باندې ویل چې وعلیکم السلام نو د دې مونږ کوون کې مونږ مات شو یا ورته وی السلام علیکم دې ورته لاس پورته کی یا ورته لاس ملو کی یا ورته لاس پورته کی په لاس ول جواب ورکی لاس ورته چت کی په مانځ کې نو دې سره مونږ ماتي والسابع او مفسد مانځ رد السلام رد کول السلام دی یعنی جواب ور کول السلام دی بيدیه بلا سلام او بلسانه یا په جبه سلام په جبه سره یا په لاس سره د سلام جواب ور کول نو دې سره مونږ ماتي والثامن اتم نمبر مفسد د پاره د مانځ هغه دی چې یو انسان په مانځ باندې ولاړی او د تیار چې ما باندې مونږ قضاو مثال لا خبره د ماسپخین په مانځ ولاړی او د ماسپخین مونږ کې در ترایات سو چې ما نه خونن د سحر مونږ قضا دی نو استاد د ماسپخین مونږ مات شو تبه مونږ سلام وګرځي اول به د سحر مونږ کې نو بیا به داغه نه بعد د ماسپخین مونږ کې چې قضا مونږ دی په غاړه باندې وي او تا ته یاد وي نو استاد وخت خپل مونږ نه کیږي اول به قضا مونږ کې نو بیا به ادا کې بیا به د وختي مونږ کې خو دې یو مسله دا ده چې یو انسان نه منځونه ډیر قضا شوی دي د پنځونه زیات منځونه قضا شو د ناشپک قضا شو یو قضا شو چې د پنځونه د زیات منځونه قضا شي او ته په منځ باندې ولاړ او ته د قضا منځ را یاد شنو بیا د منځ نه ماتيږي چې د پنځو منځونو نه زیات قضا وي او کنه د پنځو یا پنځو نه کم قضا وي او درته منځ کې را یاد چې مان خو منځ قضا شوی دی نو بیا د منځ ماتيږي په دې مسله ځان پوهیږي ښا کچانه پنځو منځونو نه زیات قضا او یا نشپک قضا او قضا نو کبیا درته قضا منځ زیاتم وي او ته منځ کې نو منځ د کیږي که اول د وختي منځ کې نو بیا د منځ کیږي او کچر د تانه پنځه منځونه یا د پنځونه کم قضا شوی او تا ته په منځ کې رايات شو نو بیا ستاسو د وختي منځ ماتيږي ښا چې کله منځ کې دریات شي د پنځونه کم منځونه وي یا پنځه وي او درته یاد شو چې مان منځ یو یا دوا یا درې یا څلور یا پنځه قضا شوی دي او په منځ ولاړ نو ستاسو منځ مات شو او کله پنځونه د زیات قضا وو د تمانځ کې رايات شو نو بیا د منځ نه ماتيږي دا پنځه منځونه چې انسان قضای یا پنځونه کم دا صاحب الترتیب دی نه دی به د خپل منځونه په ترتیب سره راګرځي او چانه چې د پنځونه زیات قضا شي هغه صاحب الترتیب نه دی هغه قضا منځ مخ کیږي او دا وختي منځ رستو کې عموم کیږي او یا وختي منځ مخ کیږي او قضا رستو کې عموم منځ کیږي بیا والثامن وتم نمبر مفسد ذکر الفائته یا دل د قضا منزل او شرط بدای چې ولم يسقط الترتیب چې د سړی ترتیب ساقط شوی نه وي یعنی چې کم انسان صاحب ترتیب وي پنځه منځونه ته کم قضاوي یا پنځه قضاوي نو بیا د منځ ماتيږي او کله پنځه منځونه زیات قضاو او په منځ کې ورته وریات شو نو بیا منځ نه ماتيږي والتاسعون هم نمبر هغه چې منځ ماتي العمل الكثير عمل کثیر دین او منځ کې عمل کثیر کول عمل کثیر دو درې قسمه تعریفات علما کوي عمل کثیر دی ته وایي چې یو انسان په منځ کې په دواړو لاسو باندې یو کار کوي د منځ د افعال نه جدا یو کار ته په منځ کې په دواړو لاسو سره لکه په دواړو لاسو انسان سر وګري په دواړو لاسو باندې ځانلو پټه سمږي اسه مثال لا خبره اباز انسان چې سجدي نه پاسيږي تحیتونه یا سجدي لجنه د رسول الله ځان په سراغونډ کی
نو که په دواړو لاسو باندې راغونډې نو بیا مونږ ماتيږي یا دې ودرېږي په دواړو لاسو باندې لمن سمې رستنه نو بیا مونږ ماتيږي دا عمل کثیر دی او بعض علما وی چې عمل کثیر دا دی چې یو کار درې کرته وکړل شي په مانځ کې یو عمل ته په مانځ کې درې ځلو کې نو دې سره ستا مونږ ماتيږي بیا والعمل الكثير نهم نمبر چې کوم دی عمل کثیر دی سواء برابر ده کانا کو دا عمل کثیر بالید پلا سلام او غیره یا بغیر د لاس نه کلا سره کې او که پخپی سره کې که په سر سره کې خو چې عمل کثیر بار بار یو کار په مانځ کې درې ځل دیو کو مونږ دی ماتيږي والعاشر لسم نمبر مفسد د مانځ په مانځ کې لسم نمبر هغه شی چې مونږ ماتوي مفسدات د مانځ کې هغه خبري کول دي په مانځ کې یو انسان خبرو کې په هیره سره وکي یا قصدنو کې یا خطا شو مونږ ماته ښه اوس ته په مانځ ولاړې لګي مانځ سبق وی دي کې د خو نه دی چې لګي وبراکا نه د خو نه دی چې دا وته چې وبراکا نو که په خطا یا سره ودی کې قصدن دی ویلي یا داسې بل کوم خبرو کې نو مونږ دې ماتيږي په ښه والعاشر لسم نمبر مفسد د مانځ التکلم خبري کول دی عامدن د قصدا او صاحیان یا پهیر باندې والهادي عشر یولسم نمبر مفسد د مانځ الاکل والشرب خوراک سکاک دی په مانځ کې دی یو زره یو ګټو بتیری کې او دس کلی هم دی مونږ ماتيږي یا په مانځ کې دی یو وړن وړا واغستا تیر دی کایا یو بیر دی خلی د واچو لاسه مثال تیر دی کا وړو کې شیز دی مخ وړو مونږ دی ماتيږي والثاني عشر دولسم نمبر مفسد انداز یقول چې یو انسان وې درد دی په تکلیف دی ورته او یادا سے وی اوه یا اوه ناری کی ان یقول دا چې یو انسان وی په مانځ کیو کی او یا وی اوه په مانځ کی اوه ناری کی نو په مانځ کې اوه کول دي سره مونږ ماتيږي ښا والثالث عشر لسم نمبر مفسد د مانځ القهقه خندا قهقه دا وذبه کو ذبهک دي ګور یو انسان دې په مانځ کې خندل ستا د خندا आवाज تا په خپل موریدونو مونږ دې مات شو یا ستا د خندا आवाज تا سره خوا کې نږدې سو کودريږي غم اورېدې شو نو ستا مونږ مات دي والرابع عشر لسم نمبر مفسد د مانځ الاغماء بهوشیدا په مانځ کې بچا باندې بهوشی راغو بهوش را پریوتو نو مونږ ماتيږي وهذه كلها او دا ټول چې دي تفسد الصلاه ماتي منز لرام سواء برابر دا کنه کوي عامدن د کستا او صاحيا یا پهیرا ويجب واجب دا عليه پدې ماتون کې د منز الاعاده و اعاده څنګه چې پدې سورلس کارونه کې یو کارم په مانځ کې وشو دې به دوباره منز بیا راګرځي دا سورلس د مانځ مفسدات مونږ بیان په مانځ کې سورلس واجب هم دي او سورلس پکې مفسدات هم دي نو په دې سورلس مفسداتو کې چا خوراک سکاکو کو یا یو کو یو خندل مانځ کې یا بهوش شو په مانځ کې یا مطلب خبريو کې یا د سلام جواب ورکو یا عملی کثیرو کو نو دې ټول سره مونږ ماتيږي بیا ښا بس ته دې پوری والسابع وم نمبر مفسد رد السلام د سلام جواب ورکول دي بيده پلا سلام او بلسانه یا پجب سره والثامن اتم نمبر مفسد د مانځ ذکر الفائته یا د دل د قضا منز دي هو لم يسقط الترتيب ترسوجي ترتیب تن ساقط نوي ترتیب ساقط دل د چې انسان نه پنځو منځونو نه زیات قضا شي نو کبیا ته قضا منز مخکې کې او کله وخت منز مخکې کې نو بیا خیر دی او که پنځو یا پنځو نه کم قضا وو نو بیا بډوم به قضا منز کې بیا به وخت منز کې والتاسع نهم نمبر العمل الكثير عمل کثیر دی هغه کار چې په منځ کې ډیر وکړل شي بار بار سواء برابر خبره ده کنه کوي دا کار بالید پلاس او غیره یا بغیر د لاس نه والعاشر لسم مفسد د منځ التکلم خبر کول عامدن نکستا او صاحيا یا پهیر سرا والهادي عشر یولسم مفسد د منځ الاكل والشرب خوراک سکا کول والثاني عشر دولسم نمبر انداز یقول چې یو انسان وای په مانځ کې
او کی او یا او کی په مانځ کی مونږ ماتيږي والثالث عشر دی لسم مفسد د مانځ القهقه خندل په زور سره او دوه کو خندا دوه هغه خندا ته وي چې انسان په خپل ووري او قهقه خندا هغه تاسو رخواږي سوق ولاړوي بل فرض هغه موري دی شي په زور او خاندي نو دوړ سره مونږ ماتيږي والرابع عشر سور لسم نمبر مفسد الاغماء بهوشدا انسان باندې منځ کې بهوشي راځي مونږ ماتيږي وهذه كلها دا سور لسواړه مفسدات چې دي تفسد الصلاه دا مونږ ماتي سواء برابر خبره ده کانه کوي عامدن نکستا او صاحین یا پهیره سره په دې سور لسکارونو کې تان قصدن یو شی په منځ کې وشي یا پهیره مونږ ماتيږي ويجب واجب دا عليه په دې ماتون کې د مونږ باندې الاعاده دوباره مونږ راګرځول بیا راګرځي مونږ